نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د 90 سپاره مکمله خلاصه بیانېږي سورة الملک. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. د مرګ او د ژوند بنیادی مقصد د انسان ازمایښت ده. الله تعالی انسان ګوري چې په دنیا کې د نیک اعمال کوي که په دنیا کې د بد اعمال کوي. او دغه آیات نه دا خبره ثابته سوله لیبلوکم ایکم احسن عملا چې د قیامت پر ورځ به د انسان اعمال تلل کیږي ګڼل کیږي بنا. او دومره خبره د دغه آیات نه دا ثابته شوله چې الله تعالی په دغه آیات کې اول د مرګ ذکر کړی دا الذي خلق الموت، بیا د حیات ذکر الله تعالی کړی دا. دغه نه دا خبره دغه خبره ته اشاره ده چې د دنیا ژوند دا بالکل مختصر ده، دا به ختم کیږي او په دا نه بعد مرګ چې کومه ده دا بالکل واقع کیږي او بالکل نږدې ده. د دې دا معلومه شوله چې موږ تاسې په دنیا کې نیک اعمال وکړو، دا زندگی بالکل مختصر ده چې موږ آخرت لپاره څه جوړ کړو او الله تعالی موږ تاسې خوشحاله کړو. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده وایي تقلید دا واجب ده. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. خلکو به دا ویل چې کاش مونږ د چا خبره اورېدلې وای د نصیحت لپاره، یا مونږ په خپل معمولی عقل کې لږ سوچ کړی وای نو بیا به مونږ جهنم ته کله هم نه تللی. بیا به دی په هغه وخت کې د خپلو ګناهو اعتراف کوي، به الله تعالی ورته وایي چې ورځئ نن د تاسې بالکل نه سفارش شته او نن د تاسې بالکل بخښنه هم نشته، بس چې کوم اعمال تاسې کړي دي هغو اعمالو بدله به تاسې ته میلاویږي. او د دغه نه دا خبره معلومه شوله چې تقلید دا واجب ده. او کچیرته کوم انسان تقلید نه کوي بغیر د تقلید نه د یو انسان لپاره په شریعت باندې عمل دا بالکل ناممکنه ده. او د دې دا معلومه شو چې انسان ته پکار ده چې هغه تقلید وکړي او کوم کس چې تقلید نه کوي د هغه کس لپاره په شریعت باندې عمل کول بالکل ناممکن ده. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دلته به کفار چې کوم د مکې ول د نبی علیه الصلاة والسلام د مخالفت وجې نه به دوی دا خبره کوله چې کله پیغمبر مړ شي محمد د دغه دنیا نه ولاړ شي بیا به دا دین اسلام مکمل ختم شي. او دی به د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ انتظار کوو او خوشحالۍ به یې اختیاروله چې موږ به په هغه ورځ باندې خوښي منوو. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وایي مرګ تاسې ته هم راځي او پیغمبر ته هم راځي. بیا کوم شی چې تاسې ته هم راځي بیا په هغه باندې تاسې ولې داسې خوښي منوئ. او دومره خبره دا ده که الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ته مرګ ورکړي بیا د تاسې خو هېڅ فایده هم نشته، ځکه چې الله تعالی به په آخرت کې بیا هم تاسو ته عذاب درکوي. تاسې د عذاب مستحق یې که تاسې د نبی علیه الصلاة والسلام د مرګ انتظار کوئ که په هغه باندې خوشحالي اختیاروئ تاسو ته دغه هېڅ فایده نشته. مخته بل صورت ته سورة القلم. په دغه صورت کې د قلم تذکره ده او الله تعالی د قلم قسم خوړلی دی وجې نه دغه صورت ته سورة القلم وایي. بیا الله تعالی دا خبره بیانوي وایي مشرکینو به نبی علیه الصلاة والسلام ته دا وایي چې ته مجنون یې. بیا الله تعالی د قلم قسم خوړلی ای پیغمبره ته مجنون نه یې او کوم کسان چې تا دا خبره بیانوي چې ته مجنون یې دا بالکل د حماقت ته او بیوقوفتوبه ده. بیا الله تعالی مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام صفات بیان کړي. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. کفارو به دا ویل چې الله تعالی د موږ نه راضي ده، الله تعالی د موږ نه خوشحاله ده. وجه ځکه چې الله تعالی موږ ته دومره زیات نعمتونه راکړي دي، خوشحالۍ راکړي دي، مال یې راکړی ده او وسایل یې راکړي دي، بیا ځکه الله تعالی د موږ نه خوشحال ده. نو ګورئ دا خبره په ذهن کې کېنوئ چې د مال ورکول، خوشحالي ورکول، جایداد ورکول دا د الله تعالی د رضامندي ذریعه او سبب نه ده. دا ضروري نه ده چې الله تعالی یو کس ته مال ورکړي، جایداد ورکړي او بیا الله تعالی د هغه نه راضي وي، بلکې الله تعالی کله کله یو انسان ته مال ورکوي، هغه ته جایداد ورکوي، پیسې ورکوي د دغه دپاره چې الله تعالی د دغه امتحان واخلي.
او داسې بیا الله تعالی دا یو مثال د باغ ول ذکر کړی دا و یو کس و هغه ته ما باغ ورکړی و هغه ته ما رزق ورکړی و فراوي ډېر زیات مال مې ورکړی و خو د ما ناشکري وکړله بیا الله تعالی د ده هر شی دا ختم کړل د دغه باغ هر شی ور ختم کړل. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. دلته دا خبر الله تعالی بیانوي وای یو کس و په کافرو کې یو کس و هغه به خلق په نظر کول د هغه نظر به لګېده بیا داسې دوی کس ته مشوره وکړه دا ورته وویل چې ته په نبي علیه صلات وسلام باندې نظر ولګوه او نبي علیه صلات وسلام باندې نظر واچوه. بیا الله تعالی د خپل محبوب د حفاظت لپاره دا آیات را نازل کو وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. او نن سبا که چاته نظر ولګي څوک په نظر شي بیا دا آیات باندې هم تاسې هغه دم کولی شي. مختبل سورت سورت الحاقه. فاما من اوتي کتابه بیمینه. دلته الله تعالی د جنتیانو تذکره بیان کړې ده او د جهنميانو تذکره بیان کړې ده. وای د جنتیانو به د دوی نامه اعمال د په خلاص کې وي او دوی به جنت ته ځي نعمتونه به حاصلوي په خوندو کې به وي او جهنميانو نامه اعمال په ګس لاس کې به وي او دوی به عذاب محسوسوي او دوی به داسې جهنم ته ځي. او داسې بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي وای قرآن کریم دا حق ده او قرآن کریم ما په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې را نازل کړی ده. کوم کسان چې دا وایي چې دا قرآن کریم دا د الله تعالی کلام نه ده دغه د یو کاهن کلام ده د یو جادوګر کلام ده یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو جادوګر ته ورته دغه نه به څه زده کول یا موږ ته بیانول الله تعالی دغه ټولو خبرو تردید بیان کړی ده. وایي قرآن کریم نه دا د کاهن کلام ده نه د جادوګر کلام ده نه د بل چا کلام ده بلکې ما دا د جبرائیل امین په ذریعه باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته را نازل کړی ده. او بیا مخکې دا خبره بیانېږي وایي د امام الانبیا نبوت چې کومه ده دا بالکل حق ده او کوم کس چې د نبوت دعوه وکړي او بیا د الله تعالی طرف ته داسې شی منسوب کړي چې هغه د الله تعالی د طرف نه وي بیا الله تعالی دی په دنیا کې هم ذلیلوي په آخرت کې هم ذلیلوي. په دنیا کې هم رسوایي په آخرت کې هم رسوایي او د دغه نه دا معلومه شوه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بالکل حق ده که چیرې د داسې خبرې نسبت الله تعالی طرف ته کړی وي چې هغه د الله تعالی طرف ته نه وي بیا به نبی علیه الصلاة والسلام سره هم دغسې کېدل. خو نبی علیه الصلاة والسلام د ده نه الله تعالی خوشحاله ده. دغه دا مطلب ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دا پیغمبر ده او آخري نبی ده. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کومه خبره نبی علیه الصلاة والسلام امت ته بیانوي هغه خبره دی خپله نه بیانوي بلکې هغه خبره الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته رالیږي. مختبل صورت سورت المعارج. په دغه صورت کې الله تعالی دا یوه خبره بیانوي وایي کوم یو کس ته هم دا خبره مناسبه نه ده چې هغه د الله تعالی نه عذاب وغواړي. نظر بن حارثه د ده حماقت الله تعالی بیان کړی ده. دغه دا وایي چې که چیرې د قرآن کریم حق وي دا قرآن کریم د الله تعالی د طرفه نه وي دا دین رښتونه وي بیا د الله تعالی په ما باندې عذاب راولي او بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وایي دا د تا حماقت ته او انسان ته کله هم دا نه پکار چې هغه ځان ته د الله تعالی نه عذاب وغواړي او د الله تعالی عذاب د الله تعالی پکړ دومره سخته چې الله تعالی کله یو کس ته عذاب راولي بیا څوک هم نشته چې الله تعالی د یغ عذاب نه د خپل ځان خلاص کړي. نو انسان ته پکار ده چې همیشه د عافیت ولا دعا غواړي. بیا مخکې الله تعالی د قیامت ولا سختی بیان کړی دا وایي د قیامت پر ورځ به اسمان چې کومه ده دا به بالکل تور وي او داسې غرونه چې کومه دي دا به د وړیو غوندې نرم وي او په هر ځای کې به وي او داسې ملګري به د یو مخ ته مخامخ سره ناست وي خو د یو بل په کار به نه راځي. او بیا الله تعالی دا خبره بیانوي په دغه وخت کې به مجرمین دا وایي چې موږ به د سفارش لپاره چاته روپۍ ورکړو چاته به فدیه ورکړو چاته به څه وکړو مالفۍ ورکړو بیا به هغه د موږ سفارش کوي هغه به موږ ته د دغه جهنم نه به موږ بچ کوي. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وایي کله هر کله هم داسې نشي کېدلی بلکې چې کوم انسان په دنیا کې اعمال کړي دي د هغو اعمالو بدله به انسان ته میلاویږي. مختبل صورت سورت نوح.
په دغه صورت کې د حضرت نوح علیه السلام تذکره موجوده ده. دغه مناسبت د وجې نه دغه صورت ته صورت نوح ویل کېږي. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته 900 کاله د توحید دعوت ورک. دوی د بتانو عبادت کوو او د نوح علیه السلام خبره نه منله. بیا کله چې نوح علیه السلام د دوی نه ډېر زیات تنګ شو، بیا الله تعالی ته د دعا وکړله چې یا الله دوی په دنیا کې یو هم مه پاته کوه، ټول تباه او برباد کا. بیا الله تعالی په دوی باندې عذاب راوست. خو کوم کسان الله تعالی د ته چې کشتۍ جوړه کا او کوم کسانو چې انتخاب الله تعالی وکړو، بیا هغه کسان د په کشتۍ کې ځان سره کېنول، او کوم کسان چې اسلام نه و راوړی بیا هغه ټول الله تعالی تباه کړل. مخته بل صورت ته سورة الجن. دا نبی علیه السلام چې کله د طایف نه واپس راته، بیا په لاره کې یو ځای ده مقام نخله، بیا دلته نبی علیه السلام د سهار لمونځ ورکړه. بیا په دغه وخت کې د جناتو یو گروه یو جماعت دا تېرېده. بیا په دغه وخت کې جناتو یو بل ته وویل چې خاموشه شئ خاموشه شئ، او دوی بیا د نبی علیه السلام تلاوت واورېدو، بیا د اسلام راوړ، د خپل قوم دپاره داعي جوړ شول. او بیا وخت نه وخت بیا داسې و چې دوی به خپل یو ټولی را لېږه نبی علیه السلام ته، او دوی به اسلام راوړ. قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. دغه نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام دا صرف د انسانانو پیغمبر نه و، بلکې الله تعالی جناتو ته هم را لېږلی و. نو نبی علیه السلام دا د ټول عالم پیغمبر ده، لکه څرنګه چې د انسانانو پیغمبر ده داسې د جناتو هم پیغمبر ده. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي د غیب علم دا صرف ماته ده، ما نه بغیر بل هیچ چاته د غیب علم نشته، او دا غیب دا د الله تعالی د ذات خاصه ده. البته کله کله الله تعالی یو پیغمبر ته د غیب خبرې علم ورکي، الله تعالی د یوې خبرې القا ورکي، نو اطلاع علی الغیب دا ځان ته خبره ده، او بالکل د غیب علم دا ځان ته خبره ده. نن سبا ډېر خلک داسې وایي چې پیغمبر علیه السلام ته د غیب علم شته. نه، نبی علیه السلام چې د کومې خبرې علم وو، هغه الله تعالی ده ته په هغه خبره باندې اطلاع کړې وه. نو اطلاع علی الغیب دا بیله خبره ده، او د غیب علم لرل دا بیله خبره ده. مخکې بل صورت ته صورت مزمل. یا ایها المزمل، نبی علیه السلام باندې چې کله اول وار وحی راغله، بیا الله تعالی د نبوت ذمہواری دا د نبی علیه السلام په مټانو باندې کېښودله، او بیا نبی علیه السلام ته یخ محسوس شو، یخې وشو. بیا خپله بیبي حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها ته یو چې ما باندې چادر واچوه، او بیا الله تعالی د خپل محبت اظهار دی وجې نه نبی علیه السلام ته دا خبره کوي، وایي ای په جامه کې ای په کپړه کې ځان رانغښتونکیه. نو الله تعالی دا لفظ صرف د محبت اظهار دی وجې نه نبی علیه السلام ته بیانوي. بیا الله تعالی مخکې د تهجد فرضیت خبره بیان کړې ده، قم اللیل الا قلیلا. په شروع کې نبی علیه السلام باندې د تهجد لمونځ دا فرض، او دا د تهجد لمونځ په فرایضو نه بعد په ټولو نه افضل ترین لمونځ ده. دا د شپې په آخري حصه کې وي، او د الله تعالی نه چې کومه دعا وغواړي څوک په اخلاص سره، الله تعالی د دعا خامخا قبلوي. او داسې دا د راز او د نیاز وخت وي، بالکل داسې وخت کې خاموشي وي، او بالکل یو سړی خپل د زړه راز د الله تعالی ته بیانولی شي، بیا الله تعالی د دعا قبلوي. او داسې یو کال نه بعد بیا الله تعالی د تهجد لمونځ کوم فرضیت دا ختم کو. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بیا الله تعالی د تهجد لمونځ کوم فرضیت دا ختم کو. مخته بل صورت ته سورة المدثر. په دغه صورت کې الله تعالی د کافرانو امتحان اخیستی ده، علیها 19 د جهنم چې کوم نگران فرشتي وي د یغو تعداد 19 ده، او د دغه د بیانولو بنیادی وجه د کافرانو امتحان ده. بیا په کافرانو کې ځینې خلک داسې و چې یو ورته ویل چې په دا 19 کې خو 11 ماته را پرېږدئ، دا زه سنبالوم، دا 2 چې کومه دي دا تاسې سنبال کړئ. او دلته الله تعالی دا خبره بیانوي، وایي کوم هغه کسان چې هغه به اتباع کوي، خبره ومني، خو دوی بالکل سرکشي وکړه او دوی د فرشتو هم تردید وکړي. بیا الله تعالی دلته خبره بیانوي، وایي دا هغه فرشتې دي چې تاسې دوی مقابله کله هم نشئ کولی. مخته بل صورت ته سورة القیامت. په دغه صورت کې د قیامت د ورځې قسم الله تعالی خوړلی، د مناسبت د وجې نه دغه صورت ته سورة القیامه ویل کېږي.
په دغه صورت کې الله تعالی بنیادی طور باندې دا خبره بیان کړې ده وایي د قرآن کریم الفاظ او معانی دا دواړه محفوظ دي. لا تحرک به لسانک لتعجل به. د قرآن کریم الفاظ دا هم محفوظ دي او د قرآن کریم معانی دا هم محفوظ دي. چې کله الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قرآن کریم را نازلاوه بیا په یو وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل امین سره دور کاوه او ډیر زر به قرآن کریم وایي. بیا الله تعالی دا خبره ورته بیانوي وایي ته قرآن کریم زر مه وایه د دغه دپاره چې ما نه به هیر شي بلکې قرآن کریم یادولو والذات زیم او ته بالکل په آرام سره قرآن کریم وایه د تا به قرآن کریم بیا هم یادېږي. مختبل صورت ته صورت الدهر. په دغه صورت کې الله تعالی د انسان بنیادی طور باندې چې کوم تخلیق ده دا بیان کړی ده. وایي انسان ما د یوې ګندې نطفې نه پیدا کړی ده او بیا دا انسان چې کله لوی شي بیا دی تکبر کوي، غرور کوي، په ځان باندې فخر کوي. الله تعالی دا خبره بیانوي وایي په اول خو د تا بالکل نوم هم نه و، تا تذکره هم نه وه، بیا مې ته پیدا کړلی، بیا تا تذکره جوړه شوه، بیا تا سرکشي اختیار کړه او د تا بنیادی مقصد د پیدایش دا ده چې ته د ما عبادت وکړه او ته جنت وګټه. د انسان د پیدا کولو بنیادی مقصد دا ده چې الله تعالی د امتحان اخلي چې کوم یو کس دا ده چې هغه به په دنیا کې نیک اعمال وکړي او توحید به اختیار کړي او کوم کس هغه ده چې هغه به په دنیا کې نیک اعمال نه کوي بلکې هغه کفر اختیار کړي. الله تعالی دې موږ تاسې ته د جنت نعمتونه را نصیب کړي او چې کوم موږ تاسې وویل په دغه ځای کې الله تعالی دې د موږ تاسې نه د هر شی قبول کړي او چې څه مو ویل الله تعالی دې په دا باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.